ملګري راته وویل چې لږ خبره په جیل وکړه دا د جیل ویل خبرې به په نه پکې شمارو دا اوس نه پکې ځایېږي دا د وطن مجلس دی په دې کې موږ چې څوک اور ته ور واچوي هم تپوس به د اور نه کوو تپوس به د وطن کوو چې وطن په کوم ځای دی وطن په کوم حال کې دی ملګرو په دې وطن باندې ډېر زیات او ډېر مسلسل جنگ وشو د دې جنگ زه آخري خبره درته کومه چې علاج به څه شی وي ډېر اهم پوینټ میس کیږي ډېر اهم پوینټ میس کیږي دلته وبخئ په دې خبره به څوک ګیله نه کوي هر نیشنلیسټ قوت خپل ورکر ته د خپلواکۍ سوچ ورکوي او بل خوا وایي موږ په دې آیین کې دننه اصلاحات غواړو دغه د نوي یو طرف ته دې شي د کیسه ملګرو نن هم زمونږ په دې پنډال کې هغه ملګري چې زمونږ سره به ډېر وغه نشته دی حنیف پښتین او د ده سره ملګري ګیلمن دی ملا بارام دی قاسم اچکزی ذوالقرنین او ویس ابدال د دغو د رهایي مطالبه خو مونږ هر کله کوو خو خبره دا ده چې دا ولې نیول شي څه وجوهات دي چې هغه قاتل هغه بتاخور هغه ظالم چې په دې خاوره باندې د ده ملګرتیا کوي بیا څوک ورته هېڅ نه وایي که ته غلامي کوې بیا به تا نه نسي که ته غلامي نه کوې بیا به هر بده فتنه په تا باندې راواړوي په دې وطن کې زه بیا خبره کوم اهم پوینټ ته راځو احسان الله احسان څوک و 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 او د دغې دهشتګرد پالونکی څوک و د دغې دهشتګرد پالونکی څوک و چا خلاص کو د فضل ډاکټر ته څه جواب ورکوئ د دې کې سره نور ملګري ته څه جواب ورکوئ د دغو زمن یې د دغو د زړونو ګلونه یې په چا چې شهیدان کړل هغه ته لاره ورکړله هغه یې وساتو خلک وایي احسان الله احسان ونیول شو جیل ته شو یا معصور شو نه و معصور دا چا بند کړی نه و چې څو کالونه یې جنګ کړي وي د هغې په حواله سره مزید ښه ساتلو چې جرنیلان یې لږ کي مالش وکړي لږ کې چوپ کې دې ته نه کړی و دا یې مالش کولو دا یې ښه ساتلو چې کیدای شي په غرونو کې د چرته روټۍ صحیح نه وي خوړلې چې دلته یې در به نه وخورو زمونږ په قاتلانو باندې رحمدل ریاست کاروانور دی که احسان الله احسان دی بلکې دا ولې وایم چې زمونږ په قاتلانو رحمدل ته خپل زما قاتل یې ستا پالیسي زما قاتله ده یو ځل چې پالیسي قاتله شي په دې کې ښه او بد نه وي ما ته کس راغلی و ویلې په فوج کې ډېر ښه کسان شته دی هغه میجر ښه دی هغه ما ویل په دویو کې چې ښه دی یا تر ټولو بد دی چې یو ځل پالیسي غلطه شوله بیا ټول غلط دي او بیا چې په دوی شه کوم ښه دی تر ټولو بد په دې دی چې دې کې د ښه سړیتوب په وجه باندې نور هم نرملایز کېږي دا خبره ده چې د احسان الله احسان په حواله سره ملګرو کاش زه وایم تاسو منظور د پاره جلسې نه وای کړي د احسان الله احسان په حواله سره چې ولې خلاص شو دا احتجاج شوی وای ملګرو یو وعده وکړئ پی ټي ایم به د کام قاتلان که احسان الله احسان دي که رایل شریف دي که مشرف دي که باجواغ دي یو به معاف کوئ نه یو به هم نه معاف کوئ دغه په حواله سره به د پی ټي ایم راتلونکي ټول چې څومره لای عمل دی په هغه کې به د احسان الله احسان کوېسچن موجود وي دا د هغې نه بغیر اوس نه کېږي دا تحریک په هره حواله سره د خپل قام او وطن خپلواکۍ یووالی او ښه ژوند غواړي زه د پی ټي ایم هر وګړي ته سلام کوم مننه به څنګه د ځان څوک ادا کړي چې دوی دا تحریک ژوندی وساتلو د جیل بهرحال نام به نه کوم په یو افسر و هغه راته وویل چې ما ته دغه نورو بلاګانو کال کړی و بیا ویل چې دا پوښتنه کوله چې څه ایکسټرا ملاقات ته څوک راځي هغه دغه ویلې ما هسې کوېسچن وکړو چې څنګه مو ونیو ویلې دوی ویل بس غلطي به وشوه مونږ ته پته نه وه چې دا کام به دومره پې جوړېږي دا کام به دومره پې راټولېږي کنې مونږ به دا غلطي نه وای کړې ما ورته چې بار بار دی کوي بار بار دی کوي دا غلطي ولې نن په دې وختونو کې دا جی ایچ کیو چې کومه هم فیصله په ډېر سوچ نه بعد هم وکړي د دوی په ناکامي لاړه شي ولې تاسو ناکاموئ تاسو راووځئ دا خلک لا زمونږ د چغو نه دي زمونږ د یو نارې نه منډې وهي دا که د پښتون کام دا ځوانان چې په زړونو کې کوم ارمانونه لري دې ته که عملي لاسونه واچول ډېرې منډې به ووهئ کیدای شي دریابونو ته بیا ځانونه واچوئ زه په پاکستان کې چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي
سماجی تنظیمونه دي امنیسټي انټرنیشنل HRCP نور هم چې هغه خلک چې په دې وختونو کې تحریک سپورټ کړی دی د هغو هم مننه کوم او زه په غټه توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني مننه کوم چې دوی زموږ لپاره آواز پورته کړی دی زه د حامد کرزي هم مننه کوم امرالله صالح تشکر زه ته فارسی خو نه راځي خو د تشکر لفظ مې دا کړی دی زه بسیار تشکر حنیف اتمر بسیار تشکر تعدینه چکزای او شګفته نورزای چې هغه هم په دې ننګ کې خپله برخه اخیستې وه داسې په یورپ کې چې څومره هم زمونږ خوندې ورونه دي د ټولې مننه کوم راځم افغان سوله ته راځم د سولې په نامه د امن په نامه باندې زمونږ وطن ډېر لوټلی شوی دی مونږ پیسیمیزم نه کوو خو یو خبره ضرور کوو که دا سوله د دغې دپاره طالب یا حکومت کوي چې هر سړي ته کوم سپیس میلاو شي سپیس د کام وطن په معیشت ښه کولو د دوی د ژوند په ښه کولو نشي استعمال بلکې ځان دومره مضبوط کړي چې بله جګړه پرې وکړي داسې سوله د نه وي بیا دا د داسې سوله وي چې هغه د افغان وطن په شوچه فایده لاړه شي ځکه چې د افغان وطن هره کیسه زموږ سره تړلې ده پښتون ملت دی ملت چې په سل ټکړې کې حالات یې د یو بل نه بدلیږي مونږ په ملک د فیصل آباد کې وو خو چې په کابل اور لګېږي زمونږ هم ورسره دلته هر شی خبر شي سوله ته پی ټي ایم ویلکم کوي سوله ته پی ټي ایم هرکلی وایي خدای دې زر کې وکړي د افغانستان سوله د دلته پښتنو په فایده تمامیږي خو دا سوله مونږ مستقله او په نیت پوره غواړو دا د یو داسې سپیس دپاره نه چې هغه بیرته د جنګونو اډه جوړیږي په دې خاوره باندې ډېرې مسلې دي د اوبو هم ده دا ثوابۍ په سیټ پرته ده د تماکو د ټیکس هم ده په دې 400 مردانو ثوابۍ باندې داسې وبا روانه ده چې فکر یې نشته په اوبو کې لاندې روانه ده دوی فصل دومره مهنګه شوی دی چې دلته یو سړی څومره هم محنت وکړي مزدوري وکړي فصل چې واخلي چې څومره خرڅه پې شوي وي په هغې کښې 100 لک روپۍ بچ شي نورې نه وي پاتې شوي دوی هم مسافرۍ ته د پردي وطنونو روزګارونو ته د پردي وطنونو غلامانو ته ورځ په ورځ سیخېږي دا ټولې مسلې دي دغه ټولو ته مونږ او تاسو سنجیده یو خو زما او ستا واک نشته زما او ستا اختیار نشته زه او تا خو غواړو چې دا ټیکس ته په دې علاقه ولګي تمباکو خو ستا اختیار شته نشته ستا اختیار دا وایي په وزیرستان کې د امن وي په باجوړ کې د امن وي په بل ځای کې د امن وي عدنان شینواري د څوک نه وژني خو ستا اختیار شته ستا اختیار نشته ملګرو خپلواکي هغه شی دی چې تا ته اختیار درکوي زه حکومت پاکستان ته وایم یا زمونږ د ژوند چې کومې مسلې دي مونږ درته بیان دي یا دا حل کا یا مونږ ته ازادي راکا یا مونږ ته خپلواکي راکا مونږ به خپل وطن خپل راته جوړ کړو که ته مونږ ته زمونږ حقوق نه راکوې زمونږ مسایل نه حل کوې مونږ ته خپلواکي راکا مونږ به په خپله خاوره باندې د پښتو وطن په پښتو ژبه داسې ریاست جوړ کړو چې هغه به د دنیا د ملکونو په صف ځان ته یو ځانګړی حیثیت لري بیا چې زه چیرې ځم بیا به مې شناختي په پښتو ژبه د پښتو په نامه او د پښتون په شناخت سره وي ته زموږ مسلې حل کا که نه یې حل کوې کام ته خپلواکي ورکه آخري اعلان درته کومه ما نه ډېرې خبرې پاتې دي هغه به زه په لایو ویډیو کې درته کوم بیا هم او بیا به جلسې هم کوو او آخري د یو جلسې اعلان کوو دا پرمختګ بند شوی نه دی خو د جلسې د اعلان نه اول یو کوېسچن کیږي چې پی ټي ایم به صرف احتجاجونه او جلوسونه کوي دا کوېسچن کیږي که نه ته دا نشې ویلی چې د احتجاج او جلوس په وجه باندې څومره شعور روان دی مونږ جلسې نه دي کړي مونږ د شعور کتابونه غوړ کړي دي په علاقو کې همدا جلسې همدا جلوسونه کام ته شعور راوړي پی ټي ایم ډېر بهترین لایه عمل خپل کړی دی خپل کام یې راچه کړی دی یو کوڅه یو کلي ته ځي